په رمضان مبارک نن درېیمه روژه ده د چمن پرایس کنټرول کمیټې چې د اسسټنټ کمشنر په سربرۍ کې دا وخت د چمن د ښار د مختلفو دکانو مارکیټو په دوره باندې او چیرې چې ګران فروشي کېږي یا د سرکاري کم نرخنامه د هغه نه زړول او د صفایي سوترایي خیال نه ساتلې د هغو خلاف غټې جرمانې لګول کېږي در اووه ساعته پورې د 40 زیات دکانداران چې دي هغه جرمانه سوي دي او د هغه رقم د یو درزن څخه قریب چې کوم دکانونه دي هغه سیل سوي دي چې چیرې ګران فروشي کېږي دا وخت د تحصیلدار چمن عبدالرازق میاني صاحب زما سره موجود دی د سره پوښتنه کوو چې دی پس د اعلی څه ویل غواړي سر تاسو راوښایسته تاسو راوغلي یاست بازار ته د ګران فروشي په حواله مې څه اقدامات کړي دي ګلفام صاحب موږ راوتلي په بازار کې د نن دویمه روژې له مخه هم دا پریکټس موږ کوو اوس هم موږ پر لګیا یو د روژه چې راغلې د خو موږ پر ده باندې ډېره توجه ده چې موږ کوم نرخنامه ورکړي ده پر هغه پراپر امپلیمنټ وشي پر هغه موږ لاګو په بازار کې نو موږ پر لګیا یو د غوایو غوښه شوه د پسو غوښه شوه نور بازار کې د پرچوم سامان شو پر د دوکانو باندې موږ ځو هغه کې ګورو که څوک ګران فروشي کوي یا نرخنامه نه امپلیمنټ نه فالو کوي هغه خلاف موږ کاروایي کوو هغه موږ جرمانه کوو دکانونه ورسیل کوو او صفایي ګورو بازار هغه انکروچمنټ ګورو بازار د روډ د بندېدو یا تړې د بندېدو هغه انکروچمنټ ګورو موږ پر لګیا انشاءالله موږ کوشش دا ده چې موږ د نرخنامه پراپره پر د امپلیمنټ وشي نرخنامې پراپره بازار کې د عوام دپاره په دا روژې میاشته کې یو سانتیا ور پیدا شي ارزانه سامان ور میلاو شي چمن عبدالرازق میاني چې د زیاته کله چې دوی د هغه دکاندارانو خلاف کاروایی کوي څوک چې ګران فروشي کوي او په ګران نرخو باندې چې دوی هغه سامان خرڅوي اشیا خوردنوش خرڅوي د دا هم زیاته کله چې کوم دکاندارانو نرخنامې سرکاري نه دي زړولي د هغو خلاف هم کاروایانې شروع دي